بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو او محترم کتونکو او محترم حاضرینو، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو عجیبه او ډیر ښکلی حدیث مبارک فرمایلی دی. که څوک غواړي چې مانه د قیامت تکلیفونه درې شي، که څوک غواړي چې مانه د قیامت سختی درې شي، او که څوک غواړي چې مانه د قیامت هغه تمام تکالیف او مصیبتونه ختم شي، حضور علیه السلام فرمایي چې یو کس یو انسان دی، یو مسلمان دی، هغه د بل مسلمان د رور نه یو تکلیف درې کی، د بل مسلمان نه یو تکلیف درې کی، الله تبارک وتعالی به دغه انسان نه په ورځ د قیامت تمام مشکلات او تکلیفونه او مصیبتونه ختم کی. نو دا څومره عجیبه حدیث دی چې د دنیا د تکلیف په ختمېدو سره مونږ نه الله تبارک وتعالی د آخرت تکلیف اوچتوي. حاضرینو، نو کوشش دا پکار دی او دغه حدیث باندې عمل پکار دی، او دا حدیث حاضرینو لږ سوچ پکار دی چې د مونږ نه د مسلمان د لږ تکلیف په اوچتېدو باندې د آخرت او د قیامت چې کومه تکلیفونه مونږ نه درې کېږي. نو حاضرینو کوشش دا پکار دی چې د یو مسلمان باندې تکلیف هغه که هر صورت کې وي او د ستا په وس کې هغه ختمېدل وي هغه ترې ختموو. حاضرینو، او ثواب په نیت باندې دغه ویډیو چې کومه ده مخکې نور ورانو سره شیر کوو چې هغوی ته د پیغام او د حضور علیه السلام مبارک د نصیحت چې کومه رسیږي، رب ذوالجلال دې مونږ او ستاسو ټول په دغه خبرو باندې په دې حدیث باندې عمل کړو، توفیق نصیب کړي. والسلام.